د خیبر پښتونخوا تماشه ده او تماشه هغه د خلقو د صحت ده، تماشه د هسپتالونو ده، سترګې کلاولو والا سکینډل مخې ته راغلی دی او په ټولو نه سر کې پکې د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس نوم دی او هغې کې بیا د صحت کارډ 48 لاک روپو بېقاعدګي د ټولو نه غټ د صوبې هسپتال لیډي ریډینګ هسپتال کې د یو عرب 40 کروڑ روپو خورد برد بېقاعدګي ګپلې دغې نه آډټ رپورټ کرخته کړی ده. زما وزیر اعلی خیبر پښتونخوا که غواړي نیت یې صفا وي نو دې ټایم کې فارغ شوی دی او صرف او صرف آډټ رپورټ دی راوالي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، سترګو کلاولو والو یو هوشربا سکینډل د خیبر پښتونخوا محکمه صحت کې هغه مخې ته راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې محکمه صحت کې د 4 اربو روپو نه زیات شرمناک او سترګې کلاولو والا سکینډل هغه مخې ته راغلی دی او ټوله صوبه کې دا په مختلفو هسپتالونو کې د کروڑونو روپو ګپلې بېقاعدګیانې شوي دي او دا زه نه وایم چې دا د حکومت آډټ رپورټ وایي. په قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کې د صحت سهولت پروګرام کې ټیکیدار کپنی صحت سهولت پروګرام لاندې قومي خزانې ته چې کوم نقصان رسولی دی او کومه بېقاعدګي شوې ده 48 لاک روپو دا د تیرو 2 کالو چې کوم دا ټرم تیر شوی دی د دې حکومت دا د هغې حساب کتاب دی، دا بېقاعدګي شوې ده. دغسې د خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټ هسپتال الارچ هسپتال کې د 1 ارب او 40 کروڑه روپو بېقاعدګیانو د هغې هیراپیري شوې ده. دا په مختلفو شیزونو کې شوې ده. آډټ رپورټ وایي چې د فراډ دوکهدهۍ په مد کې 19 کروڑ او 1.8 لکه روپۍ هغه د هغې هیراپیري شوې ده، خورد بور شوی دی او کرخه یې ترېنه راتاو کړې ده. آډټ رپورټ د برتیانو په مد کې چې کومې خرچي کیږي او دغه سکینډل بیل دی دا په د ټولو نه غټ هسپتال د خیبر پښتونخوا هغې کې جي 93 کروڑ 80 لاک روپۍ او د خریدارۍ په مد کې 94 کروڑ 90 لاک روپۍ، کمرشل بینک اکاؤنٹ مد کې 65 لاک روپۍ او نورو مدونو کې 2 ارب او 12 کروڑه روپۍ دا نقصان قومي خزانې ته رسیدلی دی. الارچ کې د آی ټي آلاتو خریدارۍ کې 20 کروڑه مبینه خورد بور شوی دی. هسپتال دپاره د 6 کروڑو او 19 لکو روپو چې کوم سامان طبي آلات هغه اخیستی شوي دي، خریداري شوې ده، خو افسوسناکه خبره دا ده چې 2.5 کاله تېرېدو نه پس هم سامان ونه لګېدو. هسپتال کې د آی ټي سامان خریدارۍ کې غیر قانوني ټیکه ورکولو باندې خزانې ته د 7 کروڑو او 40 لکو روپو نقصان. الارچ هسپتال کې د زړه مریضانو ته سټنټ او نور سامان اخیستو دپاره 15 کروڑه او 99 لاک روپو ستن لګولی شوې ده. قومي خزانې ته مشکوک ادایګیانې شوي دي. همدغه وخت کې بیا په هسپتال کې د زړه مریضانو په صحت کارټ کې علاج کړی دی. 15 کروڑ او 99 لاک روپۍ ادایګي هغه د زړه واټ دپاره شوې ده، هغې دپاره سټنټ راغوستی شوی دی، دوۍ راغوستی شوې ده، انجکشن راغوستی شوې ده. خو افسوسناکه خبره دا ده چې په دغه وخت کې د زړه مریضانو چې کم علاج شوی دی نو یو ډېر لوی لیست دی او هغې کې اپریشنې شوي دي نو په صحت کارټ باندې ادایګي شوې ده نو هغې باندې هم سره کرښه راتاو شوې ده او هسپتال نه د تېر څه وخت نه انتظامیې نه د مریضانو تفصیلات غواړي او هغوی سره تفصیلات نشته، ځکه که ورکویم نو یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی، ځکه چې سامان هم اخیستی شوی دی او دې خواته هغوی په صحت کارټ باندې علاج کړی دی. هسپتال خسته کولو په نوم باندې غیر مجاز او غیر قانوني طریقې سره 1 کروڑ 18 لکه روپۍ دا خرچ شوي دي. د انستیزیا او کرټیکل الاونس مد کې 40 کروڑه 44 لکه روپۍ دا لګولی شوي دي غیر قانوني غیر مجاز طور. آډټ تینا پیره راتاو کړی دا حکومتي آډټ ټیم دی چې دا موږ نه وایو نه څوک اپوزیشن جماعت وایي. هسپتال کې هاسټل د تعمیر و مرمت دپاره
او د هغې په نوم باندې 12 کروړه او 80 لکه روپۍ د هغې بېقاعدګي راپورټ شوې ده. نصیر الله بابر میموریل هسپتال تعمیراتي کار په مد کې 3 کروړه او 80 لکه روپۍ دا نقصان رسولی شوی دی غیر قانوني طور ټیکه ورکولو باندې. بیا خزانې ته 21 لکه اضافي نقصان هم رسولی شوی دی. آډټ تینا پیره راته وکړې دا پوزیشن یې نه وایي. خیبر ګرلز میډیکل کالج کې ټیچنګ کیډر نان کلینیکل سټاف ډاکټرانو ته ساینس ټیچنګ او بنیادي ساینس الاونس مد کې ادایګیانو دپاره ادایګیانو باندې خزانې ته 2 کروړه او 40 لکه روپۍ نقصان هغه رسولی شوی دی او دا ادایګیم تینا اډټ کرخه راته کړې ده او د اډټ رپورټ دی. اپوزیشن هم نه ویو د یو قومي اسمبلی او د ممبران اسمبلی د هغوی چغې هم نه دي. سیدو ګروپ آف ټیچنګ هسپتال کې لیبارټرۍ ایکس ری ای سی جی سی ټي سکین الټراساونډ مد کې خزانې ته د 2 کروړو 55 لکو روپو ستنوالی شوې ده. ایوب میډیکل کالج کې آلاتو خریدارۍ کې 9 کروړه او 10 لکه روپۍ دا نقصان رسولی شوی دی. ډایرکټر جنرال هیلث سرویسز د غاښونو د واډونو کې چې کمې کورسۍ لګي که نه جي د هغې منظوري ورکړې د 8 لکو روپو اجازت یې ورکړی دی. همدغه کورسۍ په 14,75,000 اخیستې شوې ده. نو 6 لکه اضافي غیر قانوني طور او غیر منظور شده هغه لګولی شوي دي. اډټ رپورټ دی. خیبر پښتونخوا کې هیومن کیپیټل انویسټمنټ پراجیکټ تحت لاندې دای سره چې کومه مالیاتي معاهده شوې ده هغه معاهدې نه برعکس او د هغې خلاف د 1 ارب او 15 کروړو روپو غیر قانوني اضافي هغه خرج شوی دی. چې کومه معاهده د پراجیکټ سره شوې وه نو هغې ته بیا ادایګي چې کومه شوې ده اضافه کومه شوې ده نو هغې کې 1 ارب او 15 کروړو روپۍ. خیبر پښتونخوا کې علاقایي مراکز صحت چې رورل هیلث سنټر او واړه واړه هسپتالونه چې کوم علاقایي هسپتالونو ته 24 غنټو کې دی خو وایي دوایانې نشته که نه او دا بیا له تماشه ده. نو په هسپتالونو کې 24 غنټې دوایي د هغې ملاوېدل یقیني جوړولو دپاره منصوبه ده. پرایمري ریویم پراجیکټ چې دا به یقیني جوړی چې هر هسپتال کې به 24 غنټې هغه دوایانې ملاویږي کوم حکومت چې منظوري ورکړي. نو په دغه منصوبه کې 15 کروړه او 15 لکه روپۍ بېقاعدګي شوې ده. هسې خو هسپتالونو کې دوایانې نشته خو چې کله اډټ رپورټ او حساب کتاب راشي نو د اربونو روپو تماشه بیا جوړی. د ضلعو په سطح هسپتالونو ته سرنجونو ورکولو زمونږ هسپتالونو کې خو نه سرنج او نه مالوچ او نه ډیټولي خو کله چې حساب کتاب راشي نو دا بیا مخې ته راځي چې باید دومره پیسې خو لګېدلې دي. نو د ضلعو په سطح هسپتالونو ته سرنجونو ورکولو کې هم غټه ګڼکپي شوې ده او 4 کروړه او 99 لک روپۍ 99 لکه روپۍ دا بېقاعدګي شوې ده. دا زمونږ د خیبر پښتونخوا د هغې د محکمه صحت تماشه ده. زمونږ په خیبر پښتونخوا کې هسې خو چې مونږ ګورو هسپتالونو بد حالتي او هغې کې نه دوی وي نه علاجي نه مالوچي او نه مونږ پکې چپړاسیانو او د کلاس 4 او د تعیناتیانو او د هلتکه او د دلتکه دا تماشې مو لیدلي علاج خو مو پکې نه دی لیدلی خو چې حساب کتاب راشي نو هغلته بیا د دې خلقو سترګې کولو شي او مونږ هم سترګې کولو شي چې دا اربونه روپۍ دا دې هسپتالونو ته راغلي دي او دا خلک خو تېنه نه دي خبر. نو هغه په دې تنخواګانو هم نه دي پوره شوي په پریکټسونو هم نه دي پوره شوي. نو دا تماشې پکې بیا جوړي چې په اربونو او کروړونو روپو هغه یو هسپتال ته راغلي دي او هغه دی لویه تماشه دې ټایم کې په خیبر پښتونخوا کې جوړه ده. او دا ډېر عجیبه راپورټ دی ډېر غټ دی او دا که زه په یو دغه باندې خبره کومه نو به ګنټې والي خو لم سم کې ما ټول تاسو ته بیان کو. لا به د دې بیا داسې کومه چې د یو هسپتال او د
یو صحت کارډ هغه مرکز او یو طبي مرکز د هغې به بیله بیله وړه ویډیو جوړوم نو هغه به تفصیلاتو کې راشي. به هر حال اوس به مونږ ګورو چې وزیر اعلی صاحب دا ستا په پېښور کې او ستا د کورسۍ لاندې دا دومره لویه کاته شوې ده نو ډېر تکلیف پې نه دی برداشت کول. نه وزارتونو نه غواړه او هېڅ هم نه غواړه د اډټ رپورټ راواله او کویک ایکشن پې وکړه. ستا هسپتالونه ټیک دي، ستا طبي مراکز ټیک دي او که یقیني طور باندې تاسو وایئ چې مونږ څه ډیلیور کو نه غواړو اوس خو د اسلام آباد نه فارغ شوې نو توجه دلته که او د ادارې ټیک کا. نو وزیر اعلی دپاره زمونږ دې اډټ رپورټ ډېره اسانتیا راوستې ده. اوس بالکل هغه دپاره ډېر لوی تکلیف هغه برداشت کول نه دي، هغه به ډېر په اسانه باندې خپل کار کوي که نیت یې صفا وي. ډېره مننه.